تنگ شي زړونه دا کسانو چې هغوی نه مني قیامت ایمان نه راوړي په آخرت چې کله ته مسله د توحید بیانې د ده زړه تنګ شوی وي وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کله چې یاد کړي شي هغه کسان چې بې د الله نه رامدد کوي إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ناڅاپه دوی زیریالي خوشحاله کېږي چې دا وایي چې یو الله مددګار دی مسله د توحید شروع کړي د ده زړه تنګ شوی نو دی به په دې محراب کې راوړي یاره بس کوي نن او پوکي به وایي او زړه به یې تنګ وي خو چې څوک دا وایي چې لوی ځوان د 1200 کالو بېوای رایستی وه سودا وی معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری سوک وی شمس و تمریز بابا پا ملتان باندیو نیزان ورنا کچھ کرده او دا کسی شروع کی اذا هم یستبشرون ناصابه دی خوشحاله کی واہ 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 یا سب کوڑی را کچھ اکڑی زورف کلی مسئلہ بیان کرا دا به قرآن در ته وکړي دا چې کله ته چشمې ورته واچې د قرآن او ته د قرآن وګورې تا ته به د قوم حالت معلوم شي چې دا قوم په کوم طرف روان دی د خدای کتاب هغې شاته غورځولی و صد الحبیب و حالي کلاهما کاللیالي وایي د محبوب زلفې او زما حال دواړه د تورې شپې په شان ګرځېدلي دي د قرآن اعجاز د قرآن بلاغت د قرآن ردونه او د قرآن فصاحت او د خلقو اعراض چې قرآن یې پرېښودی مړه په تلاوت کو یو رکو تلاوت و کسوان میلاو شه ځان یې خو بې نه پوه کړی که نه دا چې ته قرآن وګورې او ته عقاید وګورې د مشرکینو ته مخاطبین د قرآن وګورې تا ته به پته ولګي چې قرآن څنګه کتاب و ځکه وایي وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کله چې یاد کړي شي الله یوازې دا وایي چې یو الله دې مددګار یو الله دې حاجت روا اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا یؤمنون بالآخرة تنشی زلون دا کسانو چغی نمانی قیامت وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کلا چی آگ کے شیعہ کسان چی بیدا اللہ نے رامدد کئی اذا هم یستبشرون ناصاب دی خوشحال کی ناصاب دی زیری علی یہ روی اسے خواندو کو اگورا کنا کرامتون بیان کر اگورا کنا دا اولیاء و قدرتون دا اولیاء و مقامی و خودو دارنگی سورہ آراف آیت نمبر 70 اور آیمو گوری اتم سپارہ سورہ آراف آیت نمبر 70 اور آیم حضرت ہود علیہ السلام قوم تا مسئلہ بیان کرا دننا تقریباً شپک زرکال مخی حضرت ہود علیہ السلام اللہ را لے گلے حضرت ہود علیہ السلام اگا ملک خیستہ ملک دے اشنیشنی ڈیرہ کائی دی حضرت ہود علیہ السلام قبر اگا مالی دلے او اگا علاقہ کے زہر گرزیدن خیستہ علاقہ او زمن پر ملک کی دا شاہی چی دے تک کسی موسمی پکی پاشکال کی او وریزی پکی او نرے ساس کی پکی تک کسی علاقہ پائی کی ہود علیہ السلام قبر دے ہود علیہ السلام آغا علاقہ کی ماں دسکریپ و مشینان لگولیو زو ما بل زمان شراکتیو نمون بانت سکریپ دا کول او بیابا
پاکستان ته رالېږل بیا زما هغه ملګري اکسیډنټ وکړ د 400 نو هغه شهید شو کاروبار بیا موږ ودرو نو زه به تلم راتلم هلته دا نه چې زه قبرونو له ګرځېدم خو کاروبار و هلته زما نو زه به تلم راتلم او ښکلی ښایسته ملک دی سلاله ورته وایي سورہ آراف آیت نمبر 70 قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين حضرت هود علیہ السلام قوم تا مسئلہ بیان کرا هود علیہ السلام ورطا اول کی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ عادیانو تم لے گلے یودو هود علیہ السلام قوم تیوی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وازما قوما یا اللہ عبادتو کئیو ما لكم من إله غيره نشت تاسولا بیدا اللہ نبل حاجت سر کولو آلا الہ آگا چاہتوئی چھ حاجتو نے پورا کئی دی ورطسوئی قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ویدیلا من ترالی چلی یا اللہ عبادتکو ونظر ما کان یعبد آباؤنا پرید آیا چه زمانگا مشرانو عبادت کو اسم وی بڑا مشران چه سکر دی منگا گا یوزن ما تچاوی ار زمان مشران چه سکر منگا گا ما آگا پی جاندد آگا نیکر دیر زور بدماش دیر شویو نو ما ورته نیکو خو پردای ګساړی هم سوځولې نو ته به هم سوځې ستا نیکه به پردو خوانو له زهر هم ورکول نو ته به هم ورکې چې ستا نیکه څه کړي ته به هغه کې دې ته پښتو وایي که پښتو دې ته وایي چې د غیرت کارونه وکړه قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده هود علیہ السلام تیوی عادل من ترالی چھ دیو اللہ عبادتو کو ونظر ما کان یعبد آباؤنا پریدو آیا چھ زمن مشرانو عبادت کو فاتنا بما تعدنا ان کنت من صادقین راڑا من تاغ عذاب چھ تمنگا داغین یارے ان کنت من صادقین کتگ رشتینو نے نراڑا عذاب ستاد عذاب نیریگو گورا داسی پزرم مہر والے شویو قرآن دا خوان کتابو دی که دا پبلک لائف دا خلقو دا جوان دا پارا اصولو دی که دا اللہ دا مخلوق تڑلو خالقو پی جانا مخلوقو پی جانا امنگا قرآن دا گٹی دا پارا گرزو لیو سر دیل راوالا چی تراؤ کی پہ ختمو کا چی خلق در لجوڑا جامی والی پیسی در کی دیلو قرآن دیلو چی دا مری سرائی کی دا سخاتونو سرائی کی دا دیلو چی ناو سرائی پہ دولائی کی دا قرآن یا خزان نو خبر کرے گا دا خود جون یا اولائی ہے عملوا او دا چی کلتا قرآن اگوری تا تا پتو لگی دارنگی سورہ فرقان آیت نمبر 42 دو سالو اختمو گو رئی یو سالو اختم نا شروع کم 41 نا نو لسمہ سی پارا 19 و پارا سورہ فرقان آیت نمبر 41 وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کلا چدوینی تا ننیوی تالا مگر پٹو کو باندی پیغمبر پاک توئیو چتاوینو ٹوکیو مسخری در پوری کئیو احاد اللذی باس اللہ رسولا آدادیا سڑے چلے گلے اللہ پیغمبر تا پورو ٹوکی کئی اگر دادے وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَحَدَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا قریب دے
چاړولیو منګه زمونږ مددګارانو نه که موږ نو کلک شوي په دې باندې دی خو دې له راغلی موږ یې د خپلو الهو نه اړولو الهتنا وسوف یعلمون حین یرون العذاب زر دی چې دوی به پوه شي کله چې ویني عذاب وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إله هواه خبر داغه چانا چاغف پر خواهش لا مددگار نیول دے افانت تکونو علیه وکیلا نو آیتوی پا دی باندی ذمہ دار ستا ذمہ داری ندا تا مسئلہ بیان کا دا اللہ توحید بیان کا دا وائی چه حاجت سر کول والا حاجت پورا کول والا یو اللہ دے الہ چاہتا ہوئی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ پختانو چبو ورطا دیو لسم زوانوی او دیو لسم پایو شوده داغ پنون بیوار کول آغا پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اغف پر کتاب کی ذکر کے کل ما تعتمد علیہ فهو الہک ہر آغا سوکو چستا پہ اعتماد راوے چدا نو اغسطا الہ دے اغتا الہ ہوئے وکل شئن تخاف منو وترجوه ہر آغا شئ چتا تے نیر اکڑا بغیر دا اسباب تو تے تمہ کے نو اغسطا الہ دے اور پیرانی پیر وئی قلبو کا لا یوافق لسانک زلید جب سرمد برابر زلد کی دی یو سے دی جبہ دی بل سے دی قل اللہ اکبر الف مرتن بقلبک و مرتن بلسانک زلزلہ پزر کی اللہ اکبر وائی یو زلی پہ جبہ ہوایا نو بخلی اللہ اکبر وائی زلد کی دی دانشتے چھے اللہ دار چانلوی دے دار چانلوی ذات دے زلد کی داو آیا زلد پدی مضبوط کا اور دو چاچ اعتماد پر رب راہے رب دیر غیرتی ذات تے حدیث کے راضی ان من عباد اللہ لو اصم علی اللہ لأبرہو دو خدای دو بنیان و نباز دا سے بنیان دی چھپے اوکار قسم اخری چزبے کو نو اللہ داغا کا کار پورا کئی غیرتی ذات تے و غیرتی بندہ خوخی دو خینزیر وقت خدای پر طول امتونو کی حرامہ کرے دا داولی ذکر خنزیر بے غیرت دے خنزیر چه دخپل خزی سر روانی او بل خنزیروی نی دیو اتخذ پریدی خنزیر بے غیرت دے نو دا وقت خدای ذکر حرامہ کرے چه انسان با بے غیرت شی بے غیرت بندہ دا خدای امتی شی چه چا پیدا کرے اغت سرخ کتا کا چا پیدا کرے اغت زان مختاجا کا چا پیدا کرے اغت حاجت روا ہوایا نو تا غیر کر تا مخلوق تا مختاج شوی مخلوق تا زان زلیل کر خلو مائی کے اریاو تا زان دے و تس پکڑے دے الہ او حاجت روا پدی جگڑاوا مشرکین و خالق من رازق من بارانون ورون کے اللہ من مشرکین و پلوڑ کارون کے اللہ را مدد کو جگڑا سر پدی کے وا چه موحیدین وی حاجت پورا کول والا یو اللہ دے او مشرکین وی نا دا نور امشتے اولیاء کرام دی منگا دی توائی او دی زمنگا حاجت پورا کئی او دی اللہ توائی او اللہ بیا منگلا کئی او دا جوان دی وقوائی مالا دعا قوارا جائز دا او چه مرد نستا دعا تا مختار دے دانا چه تبیازی نزار مات چانا کونه دا پا قبر دیو جانڈی پی ادریو غلافونا پیاچے دعا و توکار لادیو بخی خود آغنا مگوارا الہ حاجت روا ورطا مو آیا جگڑا پدی کیوا او دو قرآن گن آیاتونا پدی باندی دلالت کری چھے الہ حاجت روا یو اللہ دے نن سبق کی مندار ذکر کرو چھے آیات کی تو سوچ کے
ته به ګورې چې دې کې د چا سره خطاب کوي د هغه چا سره کوي چې منقاد او تابعدار دی که د هغه چا سره کوي چې نافرمانه دی که نافرمانه دی غیر منقاد دی نو هغه بیا یا به د مشرک سره خطاب کوي یا به د یهودي سره کوي یا به د نصرانی سره کوي یا به د منافق سره کوي که مشرک سره کوي مشرک څوک دی مشرکین هغه خلکو چې هغه د الله سره د الله په صفاتونو کې بل څوک شریک او حصدار ګرځولي دا نه چې الله نه مانه خالق مانه رازق مانه مدبر مانه بارانونو ورون کې مانه خو حاجت پورا کولو والا یوازې الله نه دی نورم شته چې هغه ته موږ وایو نو هغه زموږ حاجت پورا کوي مرض لر کوي تبه لر کوي درد لر کوي نو هغه زموږ ډاکټر او حکیم دوايي ورکوي حاجت نشي لر کولای اسباب دی هغه جایز دي حاجت پورا کولو والا مړی نه دي ژوندي هم نشي پورا کولای هر اسباب استعمالول شي نو الله حاجت رواو الهو او سبابا ان شاء الله بیا مخکې تفصیل کوو زمونږه په دې گاوند کې یو ځلمه الکو او د طلباو به هم ډېر خدمت کو مدرسې کې به هم ډېرو هر د جمعي موزله براته پرون هغه باندې هارت اٹیک شوی دی هغه وفات شوی دی یو دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او الله هغه جهان ښایسته کړي الله قبر منور کړي او مور پلار له څوک چې په هغه باندې دردمند دي الله د هغوی په زړونو باندې پټای ولګوي او الله یې خوشحاله کړي او الله ولدي په بدل کې نور نعمتونه ورکړي او خوشحالۍ ورکړي الله دې ولله استقامت ورکړي او هارون لدی الله هغه جهان ښایسته کړي الله دې قبر منور کړي الله دې مخې ته رڼا کړي څومره چې بیماران دي الله دې ولله شفای کامله ورکړي څوک چې مسلمانانو سره مینه کوي الله دې د هغوی سره مینه وکړي الله دې د ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله دې زموږ هغه اعمال څرګند کړي چې زموږ رب دې زموږ رضا شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه